पाकिस्तान क्रिकेट टीम له تر اوسه پورې د انډیا ویزې نه دی ملو. د حواله سره د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن آی سی سی له هم خط لیکل د انډیا خلاف ول شکایت کړي، پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بل د پاکستان زوړ کلاړي محمد آصف، زوړ بالر محمد آصف د پاکستان ورلد کپ سکواډ حواله سره ډېرې غټي خبرې کړي. بابر اعظم باندې هم تنقید کړي دی. بابر اعظم حواله سره دا ویلي دي چې زه اوس هم په بابر اعظم باندې میډن اور ویخکې شم. چې دای څه حواله سره ویلي دي خبرې لمونګه غلط رنگ ورکو، خو چې محمد آصف په کومه خبره کړي، په کوم حواله سره دا خبره کړي، پاغه هم ډیټیل سره خبره کو چې د سکواډ حواله سره سویل او بل د پاکستان بالرانو حواله سره سویل شاهین افریدي، حارث رؤف د حواله سره کوم خبره کړي. بل حریم شاه هم یو ډیره غټه خبره کړي ده، اب هم په دې ویډیو کې ډیسکس کیږي. بل د انډیا ګوتم ګمبیر په فرست ټایم د پاکستان کرکټ ټیم صفت کړي دي، د کم کلاړي صفت کړي او د کم کلاړي بیټینګ کتل غواړي، پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. چې ټول نه پهله خو راځو د ویزو حواله سره. نن 24 تاریخ ته مازیګر 15 بجې د ټایم چې دا ویډیو جوړوم تر اوسه پورې د ویزو مطلب پاکستان کرکټ ټیم له ویزې نه دی ایشو شوی، ځکه پاکستان کرکټ ټیم چې کم پلانینګ په 25 تاریخ باندې باغی دوبۍ نه انډیا لتل، حیدرآباد له الته خپل پریکټس وغیرہ، بیا په 29 تاریخ باندې نیوزیلند سره میچ ته پریکټس میچ، بیا په 4 تاریخ باندې استرالیا سره پریکټس میچ ته. خداغه چې کم پلانینګ د پاکستان کرکټ ټیم هغه خراب تراب ځکه شو چې ایله ویزې تر اوسه پورې نه دی ایشو شوی. او دینه پس چې ویزې ایشو شنو د پاکستان کرکټ ټیم منیجمنت دا پلانینګ د چې په واګه بارډر باندې بیروډ انډیا لزیجی ویزې نه دی ایشو شوی. دی حواله سره د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن چې کوم دی ځکه اشرف هغه آی سی سی له هم لیټر کړی دی د انډیا خلاف ولا شکایت کړی دی چې موږ سره انډیا مطلب یو قسم لا زیاتې کوي، نه انصافي کوي. زموږ چې کم پلانینګ دی، زموږ چې کم موږ ځان له یو خپل پلانینګ جوړ کړی، پاغه باندې موږ اوس هغه پلانینګ موږ نشو امپلیمنٹ کولای، موږ له تر اوسه پورې ویزې نه دی ملو شوی. بل محمد آصف یو ډیر زوړ کلاړي جی هغه دا خبره کړې چې پاکستان کرکټ ټیم پاکستان کرکټ ورلد کپ سکواډ کې داسې ښه بالر نشته، سپیشل بالر پکې وای نشته، ټول عام بالران دي، مطلب داسې ښه پرفارمنس والا بالر پکې نشته لکه حارث رؤف یا شاهین افریدي، اغلا داسې ښه بالران نه لګي. خو محمد آصف حواله سره بل زه دا وایم چې د خپل ټایم یو ډیر زبردست بالر تیر شوی د حواله سره دا مشهور واده چې کم ګریپینګ د ان سوینګ د پاره هم ګریپینګ سیم او د اوټ سوینګ د پاره به هم ګریپینګ سیم. بیټسمن چې کم دی هغه اغلا پته نه لګی چې دا بال به ان کی ک اوټ کیږي، د لبه میجیشن وی جادوګر به ولوي، خو د فکسینګ په وجه باندې ځان هم خراب کو. پاکستان د خیر نقصان ورنکو، خو ځان ته ډیر غټ نقصان ورکو جی. بل حریم شاه په یو انټرویو کې دا خبره کړې ده چې شاهین افریدي دا ټایم د واده نه ده چې د واده کولو ځکه ورلد کپ په سر باندې روان دی. مین بالر نسیم شاه انجری دی، ټول بورډ چې کم دی، ټول لوډ چې کم دی هغه په شاهین افریدي باندې دی. نو شاهین افریدي لپاره چې په ورلد کپ باندې فوکس کوي او په خپل خزه باندې وي فوکس نه کوي. دا د حریم شاه چونکه دا بورډ لپاره وي، خو ځا خیر په دې باندې زیات ډسکشن نه کوو. بل ګوتم ګمبیر چې کم دی هغه د بابر اعظم حواله سره خبره کړې ده چې زه به ګورم چې بابر اعظم په ورلد کپ کې څنګه بیټینګ کوي، چونکه بابر اعظم له ټولو سترګې دی په ورلد کپ کې میگا یونټ کې چې بابر اعظم ښه پرفارمنس ویو کې نو به مونږ ومنو چې دا ښه کلاړي دی. بل محمد آصف هم د بابر اعظم حواله سره دا خبره کړې ده چې زه اوس هم په بابر اعظم باندې میډن اور وښکې شم. هغه دی حواله سره ویلي چې بابر اعظم غلط بال نه وایي، بابر اعظم خطرناک بال نه وایي، په هغه باندې هغه ریسک نه اخلي، هغه بال لګوري نو هغه شانتي گیم کوي. نو دی حواله سره محمد آصف دا خبره کړې چې یو بالر اغلا شپک پشپک خ بالونه وکړي نو بابر اعظم د شاټ وهلو ریسک نه اخلي جی. دې حواله سره کړی ده چې بابر اعظم یو کیرینګ پلیئر د په خیال باندې گیم کوي، ځکه په وکټ باندې زیات ټایم سټے کوي. دې حواله سره کړی و جی. ډیر زیات مننه، والسلام.